چې کله هم تاسې اخترۍ کوئ قرباني کوئ نو له دغو کسانو سره په قرباني کې شرکت مه کوئ یعنې قرباني مه ورسره کوه چې هغه دا کسان وي سودخور وي رشوتخور وي او غل وي یا د غلا مال اخي د غلا مال دې ته وایي مثلا خلک غله سامان ورته راوړي او دی ځین اخي بیا په هغه کې دی ګټه کوي دغه د کاروبار وي اسانه مثال به درته وښیم لکه دا نن سبا چې خلک د ټاور ډیزل خرڅوي هغه چوکیداران پر ټاور باندې وي یا هغه نو کم کسان چې دوی ته تنخواه ورکول کېږي هغه پر ټاور ناست وي بیا هغه ډیزل یا پټرول راوړي رااخي یې بیا پر نور یې خرڅوي نو دا د غلا مال دی دا ډیزل دغه د غلا ډیزل چې چا اخیستل په هغه کې کاروبار کوئ او د غلا مال یې اخیستی هغه له ځانه سره په اختري کې مه شریکوه ولې ځکه د ده اختری هم نه صحیح کېږي نو چې کله ته هغه شریک کې نو ستا اختری هم در خراب کوي نو سودخور هم دغسې ده غل هم دغسې ده د غلا مال اخي هغه هم دغسې ده دغه رقم نایي والا د نایي والا به هم د ځانه سره نه شریکوي چې هغه نایي والا وي چې د خلکو ژیړې ورخري او دغه رقم به هغه کس به د ځان سره نه شریکوي چې هغه په ناپ تول کې کمی کوي او په شیدو کې اوبه اچي بیا یې خرڅوي دا به د ځان سره نه شریکوي دغه رقم د لاټرۍ والا انعامات خرڅوي